دوه خبرې دي کومه. د مور د غېږ نه وروسته د ریاست غېږ د مور غېږي انسان ته درې غېږې ورکولی شي. د مور د حرم نه وروسته درې غېږې ورکولی شي. یوه د مور غېږ چې کله بلوغت ته ورسي بیا د ریاست غېږ له راشي بنیادي انساني حقوق دغه ذمهواري چې ولې ورکړي. درېیم اخري غېږ چې کوم دغه د قبر څلور طرفه خاوره ده. نږدې او لنډه خبره دا ده د مور د غېږ نه ماشومان یې رانه مړه کړه. د مور د غېږ نه فارغ د ده په غېږ کې چې کوم دی هغه یې رانه مړه کړه. دا ریاست د یوه فیصله وکړي یوه د ده غېږ زما لپاره شته او که نشته بس. یا به ترې برملا انکار وکړي چې نشته. برملا انکار به ترې وکړي زما د وسنده بیا به ګورم په دې ځای کې پروت یم که چا وژلم او ورسې راباندې کول. یا به منعا تحفظ راکړي. خو دا واورئ دا چې څه کوم زه اول به ځان یاد کړم یا بل څه کوي دلته نو په دې طریقه باندې تعالی من نه دی. د دې لپاره که موږ دلته ناست یو تقریرونه وکړو څه پیدا د دې لپاره یو مضبوط لایحه عمل جوړول غواړي. هغې قومي مشران د هر سیاسي پارټي یو دوه نمایندګان او هر هغه فیصله چې دننه دی وکړي بیا یې قوم له راوړي چې دا فیصله د قومه تا ته منظوره ده. قوم یې منظوره ده بیا په هغه باندې مخکې قدمونه الو. زما د بصیرت مطابق زما د علم مطابق تر څو پورې چې یو اواز شوی نه یو منزل دی نه ټاکلی چې دې ته رسېدل دي تر هغه پورې به دقه شان مرم دقه شان به ښخېږم. دوه کسان به دلته راځي په ما به هر څه کوي چې څه د دوی مرضي هغه ورباندې کوي. زما ذاتي رای دا ده د هرې پارټۍ دوه یا درې نمایندګان چې څومره زموږ مشران مناسب ګڼي او قومي مشران دي یو ځای وټاکي اوس دې وټاکي هلته دې راټول شي. بیا به بل ځای د دې غم د کور نه لږ لرې موږ وټاکو یا سټیډیم یا ښار یا بل ځای هلته به راټول شو. دننه به دې یو لایحه عمل طی کړی هغه د قوم په مخ کې کېږدي. که دا قوم پرې رضا و هغه باندې به مخکې لار وباسو قدم بالو. که قوم پرې نارضا و قوم به یو بل لایحه عمل راکړي هلته به لږ انتظامات مې یواز به م رسي او بیا به په هغه باندې یوه فیصله وکړو. داسې م خوښه ده؟ خوښه م ده داسې؟ د مور د حرم نه وروسته درې غېږې ورکولی شي. یوه د مور غېږ چې کله بلوغت ته ورسي بیا د ریاست غېږ له راشي بنیادي انساني حقوق دغه ذمهواري چې ولې ورکړي. درېیم اخري غېږ چې کوم دغه د قبر څلور طرفه خاوره ده. نږدې او لنډه خبره دا ده د مور د غېږ نه ماشومان یې رانه مړه کړه. د مور د غېږ نه فارغ د ده په غېږ کې چې کوم دی هغه یې رانه مړه کړه. دا ریاست د یوه فیصله وکړي یوه د ده غېږ زما لپاره شته او که نشته بس. یا به ترې برملا انکار وکړي چې نشته. برملا انکار به ترې وکړي زما د وسنده بیا به ګورم په دې ځای کې پروت یم که چا وژلم او ورسې راباندې کول. یا به منعا تحفظ راکړي. خو دا واورئ دا چې څه کوم زه اول به ځان یاد کړم یا بل څه کوي دلته نو په دې طریقه باندې تعالی من نه دی. د دې لپاره موږ دلته ناست یو تقریرونه وکړو څه پیدا د دې لپاره یو مضبوط لایحه عمل جوړول غواړي. هغې قومي مشران د هر سیاسي پارټي یو دوه نمایندګان او هر هغه فیصله چې دننه دی وکړي بیا یې قوم له راوړي چې دا فیصله د قومه تا ته منظوره ده. قوم یې منظوره ده بیا په هغه باندې مخکې قدمونه الو. زما د بصیرت مطابق زما د علم مطابق تر څو پورې چې یو اواز شوی نه یو منزل دی نه ټاکلی چې دې ته رسېدل دي تر هغه پورې به دقه شان مرم
دکه شان به ښخېږم 2 کسان به دلته راځي په ما به هر څه کوي چې څه دی مرضي هغه به راباندې کوي. زما ذاتي رای دا ده د هرې پارټۍ 2 یا 3 نمایندګان چې څومره زموږ مشران مناسب ګڼي او قومي مشران دي یو ځای وټاکي اوس ته یې وټاکي هلته دې راټول شي بیا به بل ځای د دې غم د کور نه لږ لرې موږ وټاکو یا سټیډیم یا ښار یا بل ځای هلته به راټول شو دننه به دوی یو لای عمل طی کړی هغه د قوم په مخ کې کېدي که دا قوم پرې رضا و هغه باندې به مخکې لار وباسو قدم بالو که قوم پرې نارضا و قوم به یو بل لای عمل راکړي هلته به لږ انتظامات مې یو آس به م رسي او بیا به په هغه باندې یوه فیصله وکړو. داسې م خوښه ده؟ بالکل